अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास बायोलॉजी मंग शुरू करे दा और पाई के मंगा 3 नंबर चैप्टर शुरू करे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बिया मंगा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन तरह रसीदुलू मंगा दा ग्रुप बंदी ची दा जानदार और मुख्तलिफ ग्रुप के मंगा के खोल दी तारीख वायु दा फर्स्ट वन चा शुरू करे बिया सेकंड दा ग्रुप बंदी ची दा नन सबा कम लेटेस्ट मौजूद दे दा दिना मख के ची कम ग्रुपनो आगा कम यो फर्स्ट वन ची दे आगा एरिस्टोटल बेसिकली टोल जानदार ची दे आगे ता पा दो ग्रुप के तकसीम करा यो ता एनिमल्स हुए और बल ता प्लांट्स हुए पा खपल आय वक्त के ची कम यो दा आगा ऑब्जर्वेशन हो आगे हुए दा टोल मंगा जानदार पा हैबिटेट बेस पाने ची दे दा तकसीम हो। हैबिटेट बेसिकली वही मस्कन ता कम जानदार पा उबो की उसीगी आगे ता एक्वेटिक एनिमल्स हुई और कम जानदार दा उबो न बार उसीगी पा पहाड़ की उसीगी पा मैदान की उसीगी रंगिस्तान की उसीगी जंगलात की उसीगी आगे ता द टेरेस्ट्रियल हुई खो बिया सवालूना चिदे दा राइस के दा सो दी की चिदे फिश चिदे आप उबो की उसीगी दागा एक्वेटिक एनिमल्स खो दारेंगे बिया ची कम यो दغه دی کچوا دا یا مگرمچ دی هغه اوبو کې موسیږي او بهر موسیږي بیا دا کم یو ګروپ کې دا انکلود کې دا مسائل کریټ شو بیا چې د خپه دی هغه تیر شو د عیسی علی السلام نه 300 کاله مخکې تیر شو دا 1758 پورې یو سویډش نیچرلیست دا غي نومو کارلس لینینیس چې دی هغه بیا ټول جاندار په دو ګروپه کې تقسیم کړو او بیا ولا نوم یې ورکړو هغه ته نوم ورکو کینډم او دی دو ګروپه ته وی یو کینډم انیمیلیا دا او یک کینډم اف پلانټیا دا او په کم بیس باندې درې بیس باندې فرست خوراک سوکا سیلای هغه په وجه دویم چې د حرکت په وجه او دریم چې د آی وخت کې مایکروسکوپ ډیسکس شوی او د دې سیل نه چې د چاپیرا سیلوال موجود دی دا سیلوال د چا کې موجود وي هغه په وجه باندې چې د ټول جاندار په دوه ګروپه کې تقسیم کړه هغه ته وی کینډم انیمیلیا او کینډم پلانټیا اوس راځو ټو کینډم اف کلاسیفیکیشن ټو کینډم کلاسیفیکیشن کې فرست وان چې زو دا چا چې کړو چا پرپوز کړو دا غنوم لیکو کارلس لینینیس was a naturalist and Swedish scientist in 1758 के چا چې دا پرپوز کړی دا غي نوم کارلس لینینیس دا یو ساينټیست دی او د کم ملک سویډش کم یو ملک دی سویډن چې وته وایو سویډن په یورپ کې ملک دی هغه فرست وان چې دی 1758 کې ټو کینډم کلاسیفیکیشن دا سکړو دای جوړ کړ دلته بولی کو هی پرپوز مینز تجویز ورکړو جوړ کو هی پرپوز ټو سیستم اف کلاسیفیکیشن دی کلاسیفیکیشن چې ټو سیستم کې بند کړه مطلب ټو سیستم اف کینډم یا ټو سیستم اف کینډم کې انکلود کړه په کم یو بیس باندې په درې بیس دی هغه لیکو لګ ایکسپلین کو چې هی مطلب کارلس لینینیس هی کلاسیفائڈ all living thing into two group
on the base of nutrition غذا په وجه movement حرکت په وجه and cell wall په وجه چې د ټول جاندار into two group کې تقسیم کړه. this group is called this two group is called as the way two kingdom of classification. the two kingdom of classification way. first one چې هغه ته منګه kingdom animalia کم یو kingdom دی او دویم چې دی first one kingdom animalia او second kingdom plantia. ګوره فرست چې دی ساينټیسټ چې دی د کلاسیفیکیشن ګروپونه هم جوړ کړه څنګه کینډم دی کینډم نه پس بیا وړي کې ګروپ چې دی هغه فایلم دی فایلم نه وړي کې هغه کلاس دی کلاس نه وړي کې چې دی هغه آرډر دی آرډر نه فیملی نه جینس او لاست ون از ا سپیشي. دا فرست ون چې دی دا جوړ کړی دا یو غټ کنټریبیوشن دی غټ اچیومنټس دی. د انیمل کم یو ته وي انیملز هغه دوز living organism that are autotrophic that are heterotrophic. first چې دا سه دا هغه organism چې دا سه heterotrophic دی. heterotrophic مطلب څه دی دا explain کو. second motile and third lack of cell wall. دا کوم ارګانیزم دی دا هغه ارګانیزم دی چې دا خپل خوراک چې د مختلف ذرایع سي دي ته هیټرو means different or tropic means خوراک مطلب different nutrition means مختلف ذرایع باندې چې دا سکه خوراک حاصلای. او دویم موټایل دی موټایل means چې هغه سکه هغه حرکت کوي. موټایل مینس حرکت کرنے والا دا وی مختلف ذرائع نه خوراک اثر څنګه لیکي هیټرو مینس ډیفرنٹ اور ټروپک مینس نیوټریشن غذا مختلف طریقو نه خوراک اثر. فار ایگزامپل سنا تاسو ته پته څنګه چې ده کنزیومر مطلب داره کارنیهورس دی وزګور کارنیوس پر مختلف ذری نه خوراک اصلي اومنیهورس دی هاربیهورس بیا پیراسایټس دی دا مختلف ذرایع نه دوسه کې ډیکمپوزرز دی مختلف ذرایع نه دو سکه خوراک اصلي. کارنیهورس چې کم یو هغه غوښه خوري اومنیهورس غوښه او سبزی خوري اور هاربیهورس هغه سبزی خوري. پیراسایټ چې هغه د لیوینګ باډي نه حاصلوي او ډیکمپوزر دا د ډیډ باډي نه حاصلوي. دارنګې جاندار ته دسوي کینډم انیمیلیا کې چې دی هغه ټول څومره انیملز دی هغه 4 پای دي 2 پای دي هغه رینګنے والے هغه چینجی دي څومره په دې کې انکلوډ دي. کینډم پلانټیا چې دی د اپوزیټ کریکټر دی کریکټر کم دی مطلب those living organism that are autotrophic چې سری autotrophic څه ته خپل خوراک خپل تیاری. second non motile هغه خپل حرکت هم نشي کولای and presence of cell wall پای کې څه موجود دی cell wall موجود دی سیل وال موجود دی. ناغه پدې کې کم یو انیمل راځي څومره چې د پلانټس دي بیا وخت کې یو یونیسیلولر دی یونیسیلولر کې یو ګلینا راځي
دارنګه بیکټیریا ده، دارنګه فنجای ده. دا ټول چې دی په کم کې انکلوډ کو پلانټیا کې. او په دې کې کم یو دي څومره انیمل چې دی هغه انیمل چې دی هغه یونیسلولر دي، هغه یو سیل باندې مشتمل دي، یا منټي سلولر دي څومره یو نه زیات سیل باندې مشتمل دي. هغه ټول انیمل کې انکلوډ کړه. پلانټیا کې چې دی هغه یوګلینا انکلوډ کړه، بیکټیریا انکلوډ کړه، پلانټ چې دی پلانټ کې هرب دي، شربس دي، او دا ټول انکلوډ کوم. خو بیا دا کینډم بیا فیل شو. څو وجوهات باندې دا کینډم فیل شو هغه بل ویډیو کې وایو، ویډیو نمبر 79 کې هغه کینډم دا ولې فیل شو، درې وجوهاتو پای وجه باندې دا فیل شو. په دې کې یو څو ورډز راغله. یو ورډ دی آټوټروپیک. آټوټروپیک څه ته وایي؟ آټوټروپیک بیسیکلی څنګه نوم نظاره دی آټو مینز سیلف او ټروپیک مینز نیوټریشن، مانا سیلف نیوټریشن، خپل خوراک خپل تیاری بای د هیل آف فوټوسنتھسس چې کوم یو فوټوسنتھسس په پروسس په وجه خوراک تیاری هغې جاندار ته دوسوي پلانټیا، مطلب دې ته د پروډیوسر وي. څومره پلانټس دي هغه پلانټس دي، یوګلینا ده، بیکټیریا ده، ټول په پلانټیا کې انکلوډ کړه. او انیمیلیا کې یونیسلولر دي یا ملټي سلولر دا په انیمل کې. خو دا کینډم بیا فیل شو. هغه وجوهات به انشاءالله بل یو کې ویډیو کې وایي. آی پورې اجازت راکړئ. خدا حافظ.